د وزیر اعظم د طرفه چې کوم رمضان ریلیف پیکیج دی دا به تاسو ته د کل نه میلاویږي. ځینې کسان دي هغو ته نه دی میلاو شوی، نو تاسو ته به د کل نه میلاویږي. په دې کې ځینې کسان چې دی هغه خپل اهلیت ګوري، هغه اهل دي، نو هغه وایي چې دا موږ ته د کل نه میلاویږي او موږ ته خو پته نه لګي. دغه شان ځینې کسان ته چې دی میسج هم راغلی دی د 9999 نه چې دی میسج ورته راغلی دی، خو روپۍ چې دي هغه ورته تر اوسه پورې میلاو نه شوې. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کوي چې نورو کسان ته ورورسي. د وزیر اعظم د طرفه چې کوم رمضان ریلیف پیکیج دی 13,000 روپۍ، یو خو د وزیر اعلی د طرفه او دا د وزیر اعظم د طرفه چې دا په ټول ملک کې چې دی په هغې کې ورکړی کېږي او تاسو ته به 14,000 روپۍ میلاویږي. ځینې کسانو خپلې روپۍ چې دی دا راغستي، د هغو په اکاونټونو کې دا روپۍ جمع شوي دي، خو ځینې داسې کسان دي چې د هغو په اکاونټ کې تر اوسه پورې دا روپۍ نه دي جمع شوي. نو د کومو کسانو په اکاونټونو کې چې نه دي جمع شوي، نو په راتلونکي هفته کې به ستاسو په اکاونټونو کې هم دغه روپۍ چې دی دا به جمع شي. خو ځینې کسان چې دی هغه خپل اهلیت ګوري د ویب سایټ په تر باندې. که کومو کسان نه کتل تاسو هم خپل اهلیت وګورئ، که تاسو اهل نه تاسو ته میلاو شي. نو کم کسان چې خپل اهلیت ګوري نو هلته کې ورته اهل لیکلی، اهل لیکلی خو هغو ته روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. او اهل کم کسان ته لیکي، اول خو په دې باندې ځان پوه کړئ چې کم کسان سرکاري نوکران هغو ته دا نه میلاویږي، د هغو له طرفه چې دی نه میلاویږي. دغه شانتې چې کم کسان فایلري، فایلر مطلب دا دی چې د حکومت ټیکس ورکوي، نو هغې کسان ته چې دی دا هم نه میلاویږي. خو په دې کې ځینې کسانو ته بیا په غلطۍ سره هم میلاویږي، لکه ځینې مالدار خو هغو ته په غلطۍ هم میلاویږي، ځکه زموږ په علاقه کې هم داسې کسان دي چې هغو ته په غلطۍ سره دغه پیکیج چې دی دا میلاو شوی دی. نو ځینې ته په غلطۍ میلاویږي، خو د هغو له طرفه چې دا وینا هم شي، نو تاسو هم خپل اهلیت چې دی کتلی شئ، دا لینک په ترو باندې چې دی دا کتی شئ. خو که تاسو اهل یې نو راتلونکي هفته کې چې دی دا به ستاسو په اکاونټ کې چې دی دا به جمع شي. خو ځینې کسان ته د 9,999 نه چې دی میسج راغلی دی چې تاسو د وزیر اعظم د طرفه د رمضان ریلیف پیکیج دپاره اهل یې. نو چې 9,999 نه تاسو ته میسج راغلی، نو تاسو هم د دې دپاره اهل یې. خو چې کومو کسان ته اهل لیکلی یا د 9,999 نه هغو ته میسج راغلی، نو هغوی میلاویږي به په کومه طریقه باندې. نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلو چې دا په 6 بینکونو کې میلاویږي، په هغه بینکونو کې به تاسو ته میلاویږي چې د کمې نه تاسو ته د بېنظیر روپۍ چې دی دا میلاویږي. تاسو په خپله علاقه کې ګورئ، کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي، تاسو د هغې معلومات کولی شئ. لکه څنګه چې زموږ په علاقه کې چې دی الفلا پی دی، نو الفلا پی په تر باندې میلاویږي. ایزي پیسې دلته کې هم میلاویږي، نو د ایزي پیسې اکاونټ چې دی ډایرکټ دغه روپۍ راځي. نو کله چې تاسو ته د 9,999 نه میسج راشي، یا تاسو ته هلته کې اهل لیکلی، نو تاسو ته به یو میسج راځي. میسج به دا راځي، دا نیم کار خو ستاسو وشو، تاسو خو د پروګرام دپاره چې دی د دې لپاره ایل شوی، خو میسج به تاسو ته راځي، هغه به د بینک د طرفه راځي. د بینک د طرفه به راځي، که ستاسو اکاونټ وي جو ډایرکټ په ستاسو اکاونټ راشي. لکه اوس زموږ په علاقه کې الفلا پی دی، نو که رقم کس دغه شانتې ایزي پیسې اکاونټ دی، نو ډایرکټ د هغو هغه اکاونټ ته چې دی هغه روپۍ راشي. خو که اکاونټ نه وي، نو د هغې طرفه ستاسو ته په میسج کې چې دی یو کوډ راشي، یا کوډ راشي، نو تاسو به ځئ هغه دغه له به ځئ هغه ډیوایس والا چې کوم ستاسو په علاقه کې، لکه ټلناري جو ایزي پیسې والا به ځئ، که جیس کیش جیس کیش والا به ځئ، که ایچ بی ایل کنیکټ نو ایچ بی ایل کنیکټ له به ځئ. نو دغه شانتې 6 بینکونه دي چې هغې تاسو ته په میسج کې لیکلی د بینک نوم یې درته لیکلی، نو تاسو به هلته لاړ شئ، د کوم کس سره هغه ډیوایس وي هغه ته به هغه کوډ ووایئ، نو هغه به تاسو له هغه 13,000 روپۍ چې دي دا به درکړي. نو په دغه طریقه به تاسو ته میلاویږي. نو تاسو به د میسج انتظار کوئ او خپل موبایل چې دی دا به کولاو ساتئ چې د بینک د طرفه تاسو ته میسج راشي. یو خو د 9,999 نه راغلی، یو به تاسو ته د بینک د طرفه راځي، نو تاسو ته میلاویږي. په راتلونکي هفته کې چې دی ستاسو په اکاونټونو کې به دغه روپۍ چې دي دا به جمع شي.